رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره د قجوري د یو تني مینه او محبت. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې بکله په مسجد نبوي کې خطبه ورکوله نو هغه وخت په مسجد نبوي کې منبر دانو نبی علیه الصلاة والسلام به د قجوري یو تنوه هغې ته به ډډه واله او خطبه دا به ورکوله. یو صحابي د تمیم داري رضی الله تعالی عنه د عرض وکړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم که اجازت وي نو زه به یو منبر جوړ کړم، په هغې به تشریف فرما کېږئ او خطبه دا به ورکوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغې صحابي ته اجازت دا ورکړو، هغه یو منبر جوړ کړو او په مسجد نبوي کې ولګولی شو. کله چې د خطبې وخت دا راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې منبر باندې ودرېد او خطبه ورکولی شروع کړ. لږ ساعت تیر شو، د قجوري هغه تنه چې رسول الله مبارک به هغې ته ډډه واله او خطبه به ورکوله د هغې نه اوازونه راتلل دا شروع شو، جړا یې شروع کړه، داسې جاړي لکه څنګه چې ماشوم په سلګو سلګو باندې جاړي. په مسجد نبوي کې ناست ټول خلک دا حیران شو، دې تنې ته کتل. رسول الله مبارک د منبر نه راکوشو او د قجوري هغې تنې سره نږدې شو، د دې د پاسه یې د مینې او د محبت لاس راښ کړ، د لاسه یې ورکړله. حدیث په کتابونو کې لیکلی دي، یو روایت کې راځي چې رسول الله مبارک د قجوري دغې تنې له غاړه ورکړله، چې کله یې ورته غاړه ورکړه بیا دغه د قجوري دغه تنه په سلګو سلګو چپ شو، داسې لکه یو ماشوم چې جاړي او مور راشي او دا ماشوم خپلې سینې ته رانږدې کي او دغه ماشوم بچی په سلګو سلګو باندې چپ شي. دغه شان چې کوم دی کله رسول الله مبارک د قجوري دا تنه هغې کې راونیوله، داسې په سلګو سلګو باندې د قجوري دا تنه را چپ شوله. یو روایت کې راځي داسې جړا یې کوله لکه د حاملې اوښې په شان، چې دا په مسجد نبوي کې خوره شو را جړه. ټول خلک چې کوم دي دا خیران دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په هغه ذات چې د هغه په قبضه کې زما روح او زما ساه ده، که چېرې ما دغه د قجوري دا تنه په غۍ کې نه وی نیولې، د شفقت د مینې او د محبت لاس مې پرې نه وی راښکلي، د قیامت د ورځې پورې به د قجوري دا تنه په حالت د جړا کې و دغه شان به یې جړله. عزتمند سوچ وکئ، د قجوري یو تنه محبوب علیه الصلاة والسلام سره دومره عشق دومره مینه او محبت لري چې د هغې جدایي دا نشي برداشت کولی. صحابه کرامو هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره دغه شان مینه او محبت دا کړی. د احد په میدان کې یو صحابي زخمی شو، د بدن نه ډېر زیاته وینه دا وبهېدله، چې دا صحابي مرګ ته نږدې شو ځکه بدن نه ډېره زیاته وینه بهېدله. یو بل صحابي راغی ده ته رانږدې شو، ورته وایي په زړه د خواهش او اخرنی ارمان څه دی؟ زخمي صحابي دې بل صحابي ته وایي چې آخري وخت کې د رسول الله مبارک دیدار وکړم. آخرنی وخت کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دیدار دا غواړم. هغې صحابي دا زخمي صحابي په اوږه باندې راچوت کو او ډېر په تیزۍ سره هغه ځای ته بوتو په کوم ځای کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو. د هغې مخې ته راکوز کو او ورته وایي ستا محبوب صلی الله علیه وسلم ستا مخې ته دی. کله چې د محبوب نوم واورېده د زخمي صحابي چې مرګ ته نږدې دی، د بجلی د کرنټ په شان دی په بدن کې طاقت راغی، خپل مخ مبارک د رسول الله مبارک طرف ته را وګرځو
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لیدلو باندې خپل سترګې مشغوله کړي او روح ترنه پرواز دا وکړه. اخرنی خواهش عزتمندو دا غواړي چې زما د اخرني وخت کې د محبوب علیه السلام دیدار باندې سترګې دا مشغولي. حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه په زړه کې د رسول الله مبارک سره بې کچه مینه وه. زړه د رسول الله مبارک د مینې ډک دی. یو ځل حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک خدمت کې عرض وکړو، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زړه مې غواړي چې تاسو سره د خپلو ملګرو زما کور ته تشریف راوړئ. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د هغې نه شاته روان دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدمونه شماري. رسول الله مبارک چې کوم قدم کړي دا عثمان رضی الله تعالی عنه دا قدمونه شماري. رسول الله مبارک تپوس کوي حضرت عثمان دا ولې شماري؟ عثمان عرض وکړو، غواړم اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم څومره قدمونه چې تاسو زما کور طرف ته اغستی چې هغومره غلامان زه آزاد کما. دې ته مینه ویلی کېږي عزتمندو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په زړه کې دومره عشق او دومره مینه او محبت دی. د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک سره دومره مینه وه چې په کم تعلیق یو لوښي کې به رسول الله مبارک خوراک وکړو او څه به پاتې شو نو ابو ایوب راغی انصاری رضی الله تعالی عنه تپوس به وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کم ځای نه خوراک کړی دی، د ته به هغه ځای وښودلی شو. حضرت ابو ایوب انصاری په هغه ځای باندې ګوتې راښکلې او هغه تالی او لوښي نه به خوراک دا کو. د معمول مطابق یو ورځ راغی ابو ایوب انصاری تپوس کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کوم ځای نه خوراک کړی دی؟ جواب ورته میلاو شو رسول الله مبارک خوراک نه دی کړی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه سره فکر پیدا شو چې څه وجه کېدی شي چې رسول الله مبارک خوراک نه دی کړی. راغی رسول الله مبارک ته خدمت کې حاضر شو، حضرت تاسو روټۍ ولې ونه خوړه؟ ولې تا پیاز حرام دي؟ رسول الله مبارک ورته حرام نه دي، خدا بدبوئی پیدا کوي او د فرشتو سره خبرې کوم، د دغې وجې نه زه پرهیز کوم د هغه شي نه چې هغه فرشتو تکلیف دا رسوي. ابو ایوب انصاری ورته فرمایي حضرت چې کوم شی محبوب نه خوښوي ابا عاشق څنګه خوښ کړي؟ نن ورځې نه پس به زم پیاز